دا ځای کې پانګونه د سیلانیانو لپاره کړې ده. د کندهار ښار کې بل داسې ځای نه و او خاص د مینوال لپاره چې دلته زموږ ځوانان د دغه شیانو د لیدو لپاره کابل، مزار شریفي او یا همداسې نورو ولایتو ته د تګ په حال کې دي او ځي په داسې شیانو د لیدو لپاره. په اختر کې موږ په کندهار ښار کې داسې مشهوره ځایونه نه لرو چې زموږ ستاسې ځوانان دي د هلته پاته سي او یا دي د کابل او دغو منطقو څخه زموږ ستاسو خواته راشي. نو د نورو ولایتو او د هغه ولایت د سیلانیانو دپاره هم دا ځای جوړ په تېره د جمعې په ورځ چې یا د پنجشنبې په ورځ چې زموږ ځوانان ډېر راځي د دې دپاره هم بیا کارکوونکي ډېر کړي دي چې هغه دلته ورته ولاړ وي چې نه یو حیوان ته کوم ضرر ورسېږي او نه هم دلته چټلي جوړه سي. تر اوسه پورې خو ډېر مصرف زموږ د خپله جیبه سره روان دی چې تر اوسه پورې مینوال هم دونه نه دي زیات سوي چې د دا شیانو خوراک دې موږ ته جوړ کړي او البته داسې چې یا زموږ سره کومه اداره په دې کې کومک وکړي. تر اوسه پورې داسې خاص پاملرنه چا نه ده زموږ خواته کړې داسې چې زموږ سره یا د خوراک پر برابر یا د واکسین پر برابر کومک وکړي. خو خیر هیله لرو. تر اوسه پورې زموږ ځای مشهوره نه دی. په خپله په کندهار ښار کې ډېر خلک نه دي خبر. زه فلحال په خپله اخته یم دلته چې د دوی دپاره نور هم داسې رقم حیوانات چې تر اوسه پورې دوی نه دي لیدلي. زمینه مساعده کوم چې دلته په افغانستان کې زه به دوی وینم چې د خارجي لکه ساوت افریقا، چین، هندوستان، پاکستان داسې حیوانات د دغو ملکو څخه ماته اوس هم ډېر ولاړ دي او ډېر ما راغوښتي دي سته دي. نو او نور هم په دې هڅه کې یم چې ډېر یې کمه تر 50 اوس تقریبا 25 ډوله حیوانات موږ ته ولاړ دي تر 50 پورې ورسوم. مشهوره نسل تر ټولو چې دی په یاره په ډېر ملکو کې نشته هغه سپین زمریان دي چې دلته ډېر مشهوره دي. سراچې څه بیا پړانګان شته او سره زمریان شته. دا رقم نسلونه زموږ سره دلته ډېر شتون لري. د حکومت څخه خو دغه غواړو چې زموږ سره په دا بخش کې یو څه کومک وکړي لکه واکسین دی، دوا ده د دا شیانو دپاره چې هغه د دوی د مرګ سره راګرځونې سبب ګرځي. نو په دا خاطر نور غوښتنه موږ نه لرو د مسؤلینو څخه. دغه زموږ غوښتنه